سبا په ورلد کپ کې د پاکستان او د انډیا د ټول نه اهم او غټ میچ دی. شایقین چې د کم میچ لپاره د ټول نه ډیر زیات انتظار کوي. سبا د پاکستان او د انډیا چې کم میچ دی په ورلد کپ کې هغه په پاکستانی وخت 9:30 بجې د افغانستان په وخت 9 بجې باندې بعد ماښام نه دغه میچ شروع کیږي. پاکستان کرکټ ټیم د سبا 100% چانس دی چې دغه میچ وګټي. تقریبا 33% چانس دی پاکستان کرکټ ټیم ته چې د انډیا نه دغه میچ وګټي. پاکستان کرکټ ټیم کې څوک اندي څوک او پاکستان ته د آی سی سی د سایډ نه چې کوم دمکی میلاو شوی دا او کوم خبره ورته کړې ده. بس د دې نه بعد پتا سبانی په کم یو ګلاړي باندې هم کراس راخلې کېدل شي چې کم کلاړي پرفارمنس صحیح نه کوي چې اماد وسیم کمپلیټلی فټ نه دی ریډي نه دی. کچرته کې د هغه ټیسټ واغستل شو او کمپلیټلی هغه ټیسټ صحیح روانه وته نو پاکستان کرکټ ټیم به هغه واپس را لېږي او پاکستان ته واپس را لېږي. سبانی میچ کې پاکستان کرکټ ټیم لا لاول بالینګ کول لازمي دي. ټاس ډیر زیات اهم کردار ادا کوي په میچ کې. ټاس ډیر زیات اهم رول ادا کوي. کم یو ټیم چې هم ټاس ګټلې پهلا قطعاً بیټینګ نه دی کړی. پاکستان د پاره سبانه د میچ کې چې کوم ټاس ګټل لازمي دی ضروری دی. خو د قسمت خبره چې ټاس سو ګټي خو بهرحال دا به پاکستان غټه خوش قسمتي چې ټاس لاول وګټي او دعوت ورکړي انډیا ته د بیټینګ کولو. بیا په دغه کې ډیر زیات په کم ټارګټ کې انډیا والا راګیرول پکار دي. تقریبا 120 130 نه چې بالکل وانه وړي. حالانکه دا خبره ډیره زیات ناممکنه ده چې انډیا والا ټیم په کم ټارګټ کې سټاپ کول پکار. دا ډیره زیات ناممکنه خبره ده. خو بهرحال پاکستان بالران لا کوشش کول پکار دي چې دیو په کم ټارګټ کې گیر کړي. د دې نه پس بیا چې کوم د سیم ایوب بعد محمد رضوان سره اوپن کړي. محمد رضوان او سیم ایوب به اوپن کړي. د دې نه بعد بابر اعظم په میډل اورډر کې هغه بیټینګ کوي ځکه چې بابر اعظم میډل اورډر کې چې لیدل شي او دغه نه بعد د پیچ کنډیشن لګ ډیر بهتر شي نو بابر اعظم با سنا سکور مخ وړاندې باندې بوزي. اعظم خان سبانی میچ کې کنفرم ډراپ دی. حارث رؤوف لا پتن لګي. زما سجیشن دا چې حارث رؤوف هم ډراپ کی. د دې په ځای باندې عباس افریدي سبانی میچ کې وجنګ وغه ته مقور کی. دا ډیره زیاته بهتره خبره. نو دغه د پاکستان د کرکټ ټیم حواله سره ټوټل سینریو وا چې تاسو سره ما کوم شریک لا پاکستان کرکټ ټیم له سبانه میچ ګټل د حد نه سیوا لازمي دی او امپورټنت دی. هغه په وجه باندې باندې چې پاکستان کې شرط کې دغه میچ وبېلو او بیا د اگر مگر کېل بشیرو شي بیا کړي وګټو نه دا به وګټي او دا یو بیلی دا وګټي یو اس ال غټل پکار دی یو اس ال بیلل پکار دی. دا ټوټل قصې بیا شروع شي نو دې تزان نه دی پاتې کول پکار. دواګانی هم کیږي خو تاسو خپل مهنت او کوشش هم کوئ. هغه په وجه باندې با سبانه میچ تاسو غټي او بیا روان دوه میچونه هم غټل پکار دي. نو سوپر 8 مقابله ته بیا تاسو زی خپل رائے را سره کمنټ کې شامل کړئ. ان شاء الله ملوي نو ویډیو کې تر هغه د مال راکې اجازه د الله پامان.